ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. او تاسو د هغه خلکو نه منا ما کېږئ چې هغه خپل کورونو نه ووتلو ډېر په تکبر او ریاکارۍ سره او هغه د الله لارې نه خالق منې کولو. الله رب العزت د هغوی عملونو نه رچاپېر ده. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. هغه وخت یاد کړئ چې کله شیطان د هغو دپاره خپل عملونه ورښایسته کړل او دا یې ورته ویلو چې په نن ورځې باندې هېڅوک په تاسو باندې غالب نشي راتلی او زه د تاسو حمایتي یم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. کله چې دوه جماعتونه خپلو منځو کې مد مقابل شولو نو دو په څټ وتخلو او ویلو چې زه تاسو نه بری یم، بېشکه زه هغه څه کس یم چې تاسو یې نه کسئ. زه الله نه ډارېږم والله شدید العقاب، الله د سخت پکړ والا ده. اردو کې ترجمه کوم. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے نکلے تکبر اور ریاکاری کے ساتھ اور وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا احاطہ کرنے والا ہے. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ. اور اس وقت کو یاد کرو جب شیطان ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر رہا تھا اور اس نے کہا کہ آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور بے شک میں تمہارا حمایتی ہوں. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. جب دو جماعتیں آپس میں مد مقابل ہوئی تو وہ مڑ کر بھاگ چلا اور اس نے کہا کہ بے شک میں تم سے بری ہوں، بے شک میں وہ دیکھ رہا ہوں وہ چیز جو تم نہیں دیکھ رہے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں. واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. الله رب العزت مسلمانانو ته دا فرمایي چې ګوره هغو خلکو نه منا نشئ چې هغه خپلو کورونه ډېر په تکبر سره او ډېر په ریاکارۍ سره ووتل. چنانچه دې متعلق مفسرین فرمایي چې دا داسې وشو چې کله چې د ابو سفیان قافله هغه د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم هغه چاپمار کروینه باد شوله، د سمندر په غاړه ځان وباسلو، نو دې ټایم کې دغه کفار چې کوم د مکې نه راوتلي او د بدر طرف ته روان وو. د بدر چې کوم د مکې نه وړیا ده او مدینې ته نسبتا ورنږدې ده. نو بهرحال دغه مکې نه چې د کفرون راووتلو نو دې ټایم کې د قافله باد شوه، قافله په بدر تېره شوله. نو خطرې نه چې کله بهر ووتله نو ابو سفیان کاس ور وستولو ابو جهل ته. دې ټایم کې ابو جهل غور راوتلی و، لږ مزال یې کړی و، مکې نه بهر کفي مزال یې کړی و. نو ابو سفیان ځواب ور وستولو چې داسې چال وکړه چې کاس ته یې ویلو چې ابو جهل ته وایه چې بس موږ باد شولو مسلمانانو نه، د تاسو مقصد چونکې دا و چې قافله باد شي، هغه مقصد حاصل شولو، لہذا بس تاسو دې ځای نه ستانېږئ. او دې دورون کې داسې یا وشو چې علامه فخر الدین رازي رحمت الله علیه لیکلي دي په تفسیر کبیر کې چې حقاف کنانی دا یو سړی و، نو دې چې کوم دا کنه ابو جهل ته یو خپل زوی راوستولو او دا یې ورته ویلو چې ته داسې چال وکړه چې ابو جهل ته ویر شه او ایمو دا پیغام ورته ویر کړه، دا د ابو جهل ملګری و. ایمو دا پیغام ابو جهل ته ویر کړه چې ورکیا که تو ته د مو مدد ضرورت وي نو زه تو سره نغد تیار یم، تو سره به لاړ شم، او که ته یې چې نه کسان نور راوله نو زه خپل قوم قبیلې ته آیم او زه خپلو رشتهدارانو عزیزانو ته آیم، زه چې کوم دا ډېر څه تو سره مدد کوم او د مسلمانو خلاف د سره جنګېږم. نو ابو جهل ورته ځواب کې دا ویلو چې داسې چال ده چې محمد صلی الله علیه وسلم دا یایي چې مو سره خدای سره ده او که چیرې دا جنګ مو خدای پاک سره وي نو که بیا تر سره ملګری شي یا که نه مو مسلمانانو ته بیا شکست نشو ورکولی، بیا تو ضرورت هسې نشته ده. او که بیا د محمد صلی الله علیه وسلم خبره نعوذ بالله درویغ وي او الله سره مو جنګ نه وي، محمد صلی الله علیه وسلم سره مو جنګ وي، نو بیا مو ډېر وي، بیا مو ته تو ضرورت نشته. نو هغه ورکې ته ویلو چې تو پلور ته مو طرفه نه شکریا ادا وکړه، ورته وایي چې تو ډېره مهرباني وي، تو ضرورت مو ته نشته ده. مو چې کوم دا که نه څو خامخا څو او هغه ځای کې به چې کوم د مو شراب څښو، هغه ځای کې به مو ګډېږو مډېږو، هغه ځای کې به ډلونه سوریا ویو، بدر ته چې لاړ شو مو چې دنیا ته پته ولګېږي چې دغو راغلي وو. چنانچه مفسر لیکلي دي هغه ځای کې څه کني دغو خو لوړ دي ته وو
سمو به کوم دغه کې شراب سکو نو هغه ځکه دا شراب خینو ونسکلو البته دې مارګ ولا شراب وسکلو امدان منا دغه یلو چې موږ هغه کې سندري یای نو سندري خینه ویلې البته د مارګ ولا نوحي ضرور ویلې نو بهرحال امدان منا ابو جهل سکون دا کنه دا نه متکبرانه خبرې کولې دی ابو سفیان نماینده څخه کله ویرغله سول کې تاسو ستنه شه نو دیو ته جواب کې اندا ویلو څو ز سکون دا کنه ستانی غنا چنانچه دی انکور وکړلو او دی دا ویلو بسید وو چې زب هغه کې دلونه سرونی ارڅ وایو او دنیا ته بدا خایو چې مو دا غیر غلیو چې ټوله دنیا باندې ټوله قبایلو باندې ایمو روب داب کی نو الله رب العزت مسلمانانو ته فرمایي چې ګوره تاسو ان معنا نشه ته تکبر نه وشي لکه څنګه کافرون نه تکبر بتر عربی کې تکبر ته یای چنانچه قرآن مجید کې الله رب العزت بل ځای کې فرمایي چې وکم اهلکنا قبلهم من قريه بطرت وکم اهلکنا من قريه بطرت معيشتها او څومره کلو ولا خلق هغه په خپل معیشت په خپل دولت باندې تکبر او غرور او افتخار کول هغه هلاک کړل نمدان من دغه څوک د تکبر کولو نو الله رب العزت فرمایي چې هغه مو هلاک کړل اوس د بل یو ته وای زین لهم الشیطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس خا الله رب العزت فرمایي چې شیطان هغه تخپل عملونه ورخواستا کړل او دای وته ویلو چې نن ورځې باندې تاسو باندې چوک غالب نشي راتلای دې متعلق مفسرین فرمایي چې دا د چال وشو دغه بني بکر ایوا قبیله وا دغه نه کوم دا کنه قریش مړه کړو نو دغه سره بدی وا نو دغه ابو جهل کو څکله روتلو مکینا نو دغه فکر وسره د منګیرو یعنی د بني بکر ولانا مو مړه کړه دا د سیناس دغه چټنه مخکې خو مسلمانانو پسې ور روان یو او د سیناس چټنه مو ټول کوم دا کنه ځوانون سړی روتلو چټه مکه خو کوم دا ټول زنانه ورکی بچی پوتی دي کدا بني بکر ولا روشي او د مو په هغه باندې حمله وکي مکه باندې د مو بچایو باندې بیا مو څکو نو دا فکر ور سره چنانچه حدیث شپنج کې وڅ د بني بکر څوک دا کنه یو مشهور دي قوم دی هغه نامه وا سراقه ابن مالک د شیطان څوک دا کنه د سراقه ابن مالک په شکل کې روغللو په ووس باندې سپور دا اوس جنډا ور سره دا او نور خلقا ور سره دي او روغللو ابو جهل دا نو ابو جهل ته یې چې دا چال دا څه ته سره دا فکر وی چې موږ ته باندې حمله وکړو نو ته دینه بے فکر شم مودر سرایو مو خو در سرایو چې لا غالب لكم اليوم من الناس نن ورځ کې تو ته چوک شکست نشي درکوای موای تو ملګری خیر دا غلقات دتا ابو جهل سره روان شولو چې کله میدان جنگ ته ورسېدلو نو هغه ځکه کې د شیطان څوک دا کنه اوس یو ځنه مفسرین لیکلي دي چې د کفارو یو کاس وو دی هغه نامه حارث ابن هشام د شیطان څوک دا کنه هغه ته اوس لوس د حارث ابن هشام ته لوس کې لوس سره ورکړه دا او روان دي میدان جنگ کې او دغه ځنه مفسرین د حارث ابن هشام متعلق لیکلي دي ځنه د ابو جهل متعلق لیکلي دي ابو جهل ته لوس ورکړه بهر دغه دوه کې یو کاس ته لوس ورکړه او شیطان اوس دا وته یې لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم زدر سره فکر ما کوي چې پلورا تاسو باندې غالب نشي راتلای نو دا خبره یو تکولې چې دا د دې فرشتو لخر ولیدا دا خو کوم دا کنه هزارهاو فرشتي دي نیم دي لخر یو طرف ته نیم بل طرف ته یو طرف ته جبرائیل بل طرف ته میکائیل نو دا ځکه ولیدلو نو شیطان څوک دا کنه هغه لوس دا سي هغه کړلو لوس ونه خلاص کړلو او تخلو دې ټیم کې کوم دا کنه ابو جهل لوس ورچولو یا د حارث ابن هشام څخه کوم یو لوس نیولو هغه ته خیر وی چې تاسو نو دې چې تاسو سینې ته د کار ور کا چټي ورسول او دا ورته ویلو چې اني ارا ما لا ترون زه کوم څه کسا غته نه کسي بس دا شای مو واسنا وتل دا نه کسا علی عقبه منډي خلاص کړلی وقال اني بريء منكم او دا ورته ویلو چې زه تاسو نه بريء اني اخاف الله زه الله نه ډارېږم او دې کې دې څه دا ټکا کړه دا چې الله نه ډارېږم دې متعلق مفسرین فرمایي چې حضرت قتاده رحمت الله علیه دا ډېر لوی د قران مجید په تفسیر کې ډېر ماهر وو دا فرمایي چې دې کې شیطان دوی خبرې کړې دي اني ارام اعلی ترو یو خدا ته زه کوم شای کا ساتو سنا کاسه دغه خبره وته دا کړې چې الله نه ډارېږم قتاده رحمت الله علیه فرمایي چې دا اول خبره هي صحیح کړې ده زه کوم څه کا ساتو سنا کاسه یعنی د فرشتو لخر او دا دغه خبره چې کړې ده چې اني اخاف الله زه الله نه ډارېږم دای دروي دا څه دروي کوته الله نه سره ریدل بیا به شیطان دا هول وا خو نور مفسرین دا فرمایي چې نه یعنی د حضرت قتاده رحمت الله علیه خیال دا ده چې اني اخاف الله چې د شیطان یلی دی د په دروي غي او نور مفسرین فرمایي چې نه دا دروي نه دي بلکې اختیاري دي اوس دا سوال د دې ځکه راځي چې یاره دوی الله نه ریدا به شیطان دا هول وا
دغه د الله نه ډریږي کنه. نو فرمایي چې نه الله نه ډریږي خو هغه ډریدل نافع دینه څه کوم کې اعمال نه دي کني الله لکه اوس ګوره ډېر مشمون ډېر وړ کې د سی ډېر شاګردان د سی څنګه خپل استاد نه ډریږي خو هغه نه باوجود سبق نه زده کوي ډېر زمون د سی چې پلور نه ډریږي خو هغه نه باوجود څه کوم دا کنه ویرانه ورکه ویرونی کوي اوس هغه ډریږي خو خو دې ډریدل چې کوم دا فائدہ نشته ده نو دا نه چې مو انکور وکړو نه نو ډریږي خو کنه نو هم دا نه دا شیطان چې کوم دا کنه الله نه ډریږي خو چونکې دې عملونه سیخ نه دي لہذا مو دا یایو چې دې ډریدل څه فائدہ نه کوي نو بهر شیطان وته دې کې یو جمله استعمال کړه چې انی ارا ما لا ترون انی بریء منکم زه کوم دا نه بریء زه بس د سره نه نو مفسرین لیکلي دي چې اصل کې شیطان همیشه د سی کوي څه کله دو یو سړی ته دوکا ویر کی او څه عین موقع کې کله خبره روشي بیا د وتختی چنانچه قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي چې کما مثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما كفر قال اني بريء منكم یہی چې دو شیطان څخه دا کنه انسان ته همیشه دا یہی چې کفر کوا فلما كفر کله چې هغه کفر شروع کی قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين بیا د جواب کې وتلاند وایي چې زه نه بری مو ته سره هیڅ کور نشته بل ځکه الله رب العزت د لسمه سپاری کې فرمایلی چې ان الله وعدكم وعد الحق یہی چې د شیطان په څخه د قیامت پورې جي دا کوم کفرون دي چې دا چوک د شیطان په دوکي کې رغلي دي دا به شیطان ته مخ الله رب العزت ودري نو شیطان باغو ته وایي د خالق ته ان الله وعدكم وعد الحق دا الله تعالی ولا وعده کوم دا کنه غیر اختیار ووعدتكم فاخلفتكم دای مو کوم ایوادي وی هغه دروي بیا غاسي موي هغه دوکا واسي وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم لي او باقي تاسو ګلامونه په دې ما کوي چې موږ تاسو ته د غلطو کارونو خالي دعوت در کړه دا ته زور خبر باندې نه دا استعمال کړه ته مور میګ نه رنی ولا دا غلط کور وکړه موږ خالي ته دعوت در کړه دا اوس تو عمل پکړه دا نو دې کې مو څه غلطي ده فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي لهذا نن دې باندې تاسو په ځون ملامت کوي په موي ملامت ما کوي ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي نن دې نه زئی تاسو فریاد رسی کوي شو نو تاسو مو فریاد رسی کوي شي دیو بل هیلپ مو نن نشو کوي دیو بل سره تعاون نشو کوي تاسو خپل راي مو خپل نو دوه کوم دا ټکونه وکي او نه و به تختی ځکه الله رب العزت دا فرمایي والله شدید العقاب الله دې سخت پکړ ولا دا به مې الله پکړ نه شیطان خو سوای نشي الله دې مونږ ته نیک عمل توفیق نصیب کړي